بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نو مخکې سبق کې موږ دا خبره وکړه چې په یو وخت کې د یو لفظ نه یا به معنا حقيقي اخلي یا به معنا مجازي اخلي د یو لفظ نه په یو وخت کې دواړه معنی مراد نشي اغستله او هیڅ مثال لکه یو کپڑا ده نو په یو وخت کې یو کس دا اغوستل شي دوه کس نشي اغوستله نو دغه شانتي د لفظ نه یو معنی په یو وخت کې دوه نه نو په دې باندې بیا موږ ویلو چې څلور مسائل به متفرق کړي پای کې پرون دوه مسائل ویلو چې یو سړی وصیت وکړي د خپل موالي د پانه نو موالي ترن دا معتق ته هم وي او معتق ته هم وي نو لغړ بدنه مو تاسو کو جستا موالي نه سم مراد ده نو کله سو پورې هغه واضح کړی نه نو دا لفظ مشترک ده او مشترک چې سو یو معنی متعین شي نو عمل پینې کیږي لہذا عمل په پینې کوو کله چې د ماده نه مراد معتق دي او د معتق هم موجود او معتق والمعتق هم موجود نو دا مال بس معتق تور کولګي معتق والمعتق لبنه ور کولګي دا دا معتق د حقيقي معنی ده او معتق والمعتق مجازي معنی ده یا کله د ماده نه مراد معتق دي او معتق هم موجود دی او معتق والمعتق هم موجود دي نو سب معتق ته ملاویږي معتق والمعتق ته باندې ملاویږي ځکه چې دا مجازي معنی نه بل موږ دا ویل چې غیر خمر په خمر سره نه ملحقيږي مطلب دا دی چې لکه خمر دې ته ویل کېږي چې د انګورا کچو وبچ هغه او دغه شي کې خودل شي واغه کې بیا زګر شي او هغه او خټ کېږي لپاسه طرف لاندې راشي لاندې لپاسه راشي زګ وګرځي نو دې یو ګټو حرام دی ډیرو حرام دی انصاف یې شوی او حرام دی کده نه شي او حرام دی امون وای دا نور چې دي کنه دا نور نقیز د تمر او نقیز زبیب دا نقیز زبیب دا په دې حکم کې نه دي شاملو ځکه چې هغه ته هغه کې دغه سکر او دا پکې نشته او امام شافعي رحمت الله علیه چې دا ټول خبر به حسابيږي ځکه چې دا مخامره العقل نه ماخوذ دی او بدې کې مخامره العقل لازم نو دا خبر دغه مخامره العقل معنا غستل دا چې نه دا چې نه دا قياس لغوي دی او دا جایز نه دی نه دا مجازي معنا غستل جایز نه دی لکه پوه شو به باندې وسنن سبق کې نور مثال نه وي و یو سړی چې دا مړ شو او دا وصیت وکړي چې زما مال دی دا بني فلان ته ملو شي یعنی پلانکی زامن ته ملو شي ایمن ټکه وي او داغه وصیوم دي او داغه زامن هم دي نو داغه زامن ته ملويږي نو وسو ته به نه ملويږي او کچا ته زامن نه وو جو بیا به نو وسو ته یوازې ملويږي ځکه چې وصی نه نو بیا بلکا دغه د ابن نه د ابن الابن معنا غستل دا مجازي ده او چې کله ابن نه جو بیا باغو ملويږي لکه پوښتنه به معنی وګوره ولا يراد بنو بنيه في الوصيه لابنائه او نبي اراده کړل شي وصي یعنی د زامن او زامن في الوصيه په وصیت کې لابنائه وصیت چې سبدا زامنو د پاره عطف على ما سبق ده مخکې باندې عطف ته او تفريع ثالث او درېمه تفریدا اي اذا اوصى احد لابناء زيد کله یو سړي وصیت وکړو دا ابناء د زید د پاره چې زید د بچو لپاره وصیت وکړو وله بنون وبنو بنينا او د زامن هم دي او نوسی هم دي نو يدخل في الوصيه الابناء داخل به په وصیت کې زامن ولا يدخل فيه ابناء الابناء ابريګه ابناء الابناء چې دا به شامله نه ولې لان لفظ الابن حقيقه في الابن ومجاز في ابن الابن زګه چې ابناء لفظ سره درینه دا ابن والا معنا غستل دا حقیقت ته او ابن الابن والا معنا دا غستل سره مجاز فلا يجتمع مع الحقيقه نو نه بجمعږي کې د حقیقت سره وقالو صاحبین فرمای يدخل ابناء الابناء ايضا پدې کې ابناء الابناء شامل وي لان اللفظ يطلق عليهم دغه لفظ اطلاق په دې باندې کیږي فيتناولهم باعتبار الظاهر نو په اعتبار د ظاهر سره بدات ته شامل وي لکه پوه شو به باندې بل مثال مسله دا ده مسله لاول وای بیا قصه کوي مسله دا ده چې یو انسان ولګیدو او د زنانه مسکړه یعنی ټچ کړه په لاسونو باندې لګوتی ولوللې نو بری باندې دا او د سماتیږي او کنه ماتیږي نو زمونږ په دې باندې یو انسان ولګیدو خپل لور لا خپل خور لا او دې لګوتی ولولې نو بری باندې او د سماتیږي
وسې په جما باندې چې دا او د سماتيږي. امام شافعي رحمت الله علیه وای ته سړی ولګېدو او دا یو زنانه لای ګوتې ورولې نو په دې ګوتې ورلو باندې دا او د سې نه ماتيږي. د مستدل د دوانو لپاره او لامستم النساء ده او لامستم النساء نو لکه د لمس معنی یو حقیقي ده یو مجازي ده. نو د لمس مجازي معنی دا چې په لاس سره مسکول او د لمس حقیقي معنی چې نه دا وتی کول دي. د لمس حقیقي معنی وتی کول دي او مجازي معنی چې نه دا په لاس سره یو څوک مسکول دي یعنی ورول دي چل لاس ورول دي. وذل کې امام شافعي رحمت الله علیه او په دای کې چې په جما کې خودمو سره اتفاق ده. په جما کې خودمو سره سره اتفاق ده مطلب دا کې یو سړی چې دا ولګي او د خسر جما وکي او اته وبونه مومي نو ده به ته مونږ چې دا وبوي به وکده مسکی نو موږ چې لګي تاره لامستم نا جما والا معنا واغستله ندینه تلمس بالید والا معنا نشي اغستله. لمس بالید والا معنا ځکه چې لګي بیا جمع بین الحقیقت والمجاز برشي او جمع بین الحقیقت والمجاز چې دا صحیح نه نه. نو بل الاولي دریو مثالونو کې پدې کې منګه په حقيقي معنی باندې عمل وکړو او مجازي معنی پرې خو دا او پدې کې منګه په مجازي معنی باندې عمل کوو او حقيقي معنی بس کوو پرې دوه پوه شئ. مجازي معنی دغه د جما والا معنی مجازي ده او حقيقي معنی د دې اپ لاسونو سره مسکول دي. نو لکه دې لاسونو مسکول نه مراد لاسونو مسکول دي نه مراد بلکې د دې مجازي معنی اغستل شوی ده. لکه پوه شئ وګورئ بس ولا يراد اللمس باليد او اراده من کولای کیږي د لمس باليد ولاسونو بدل سره في قوله تعالى او لامستم النساء عطف على ما قبله وتفريع رابع او سلورم تفريدا ولي ذلك لان لامستم حقيقه في اللمس باليد جدا لمس ده لامستم كده لمس باليد ده حقیقت ده او مجاز في الجماع او مجاز ده پسګه. فالشافعي رحمه الله يقول امام شافعي رحمه الله عليه فرمای ان کلیهما مراد ها هنا چې دا دوانه باندې لګي مراد اغستل کېږي دوانه باندې لګي اراده کول کېږي واښوي یعنی حقیقت هم او مجاز هم دوانه باندې اغستل کېږي. ولي ان الله تعالی فرمایلی او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا چې تاسو جما وغیرہ کو سره مسکه خذ لرا او بیا تاسو مو بیا نه مې نو تاسو قص کوي لا پاکه خاوره. فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل الحدث وكان اللمس باليد كان نو تيمم بیا ردی وجه نه او دست ماته نو دغه تيمم وکا فيكون لمس النساء ناقضا للوضوء نو خزانانه مسکول دا ناقض وضوء شي. وإن كان اللمس بالجماع او كلمس بالجماع فالتيمم فيه لأجل الجنابه نو بیا تيمم په دې کې د جنابت توجني فيحل تيمم الجنوب بهذه الآية نو دې آیت توجنه د جنوب او تيمم دا جایز شو. لکه پوه شو به معنی نو موږ ورته وایو چې کنه چې دلته مجازي معنی خو د موږ استادو په منځ کې دوانو کې مراد ده. مطلب دا چې یو سړی د یو قصره لمس بالجماع وکي نو استادو باندې په هم تیمم لازم دی زموږ باندې په هم تیمم لازم دی او که واسطه د لمس بالید سره چې دا هم تیمم لازمه نو دا جمع بین الحقیقت والمجاز ولا او جمع بین الحقیقت والمجاز صحیح نه. لکه پوه شو به معنی پوه شوي. ونحن نقول ان المجاز ها هنا مراد بالاجماع بيننا وبينكم چې مجاز دلته زمونږ استاد باندې مراد دی په اجماع سره. فلا يجوز جائز ان تراد الحقيقه ايضا چې اراده وکړي چې د حقیقت هم دغه شان دي. ولې لاستحاله الجمع بينهما ځکه چې د دوانو په منځ کې جمع چنده محاله فلا يكون اللمس باليد ناقضا للوضوء نو نه بشي لمس باليد زمونږ په دې باندې ناقض وضوء حتى يكون التيمم مخالفا عنه چې تيمم د او دسنه نائب دی بل انما هو خلف عن الجنابه فقط بلکې هغه بس د جنابت خلیفہ بشي یواده. فالامثله ثلاثه الاول الحقيقه فيها متعينه فلا دريو مثالونه کې حقيقي معنی متعین وا او فلا يصار الى المجاز مجاز من دي. والمثال الاخير المجاز فيه متعين او په اخرنی مثال کې مجازي معنی متعین ده. لکه په ایمان او په ابن الایمان کې من ایمان ولا معنا واغسته کنه او په خمر او په نور کې منګه خمر ولا معنا واغسته د نور ایوانه غسله یا دغه شان په اولنی مثال کې منګه دغه معنا وا د موثق او موثق الموثق نو موږ موثق ولا معنا واغسته او موثق الموثق ایوانه غستو کنه نو الله کې حقيقي معنا واغسته مجازي پر خودا او په اخرنی صورت کې منګه مجازي معنا واغسته او حقيقي معنا پر خودا خالي فلا يصار الى الحق وهذا معنى قول ودار مسند لقول معنانا
لأن الحقيقة فيما سوى الآخر حقيقة ما سوى آخرنا والمجاز أو مجاز فيه بالآخرين مراد ده فلم يبقى الآخر مرادا بل مراد المعنى الحقيقي في الأمثلة الثلاثة الأول يعني معنى حقيقي بلا ولدري مثال لكاغت تشيدا والمعنى المجازي في المثال الأخير مراد أو معنى مجازي بآخرين مثال كي مراد تشيدا فلم يبقى المعنى الأخير نوبات نش ولا معنى آخر عن المجاز في الأول والحقيقة في الأخير مرادا على ما حررناه إلا كبوش في معنى پرې باندې پوه شوي نه په لاولني درې مثالونو کې حقیقي معنی واغستل شوله او په اخري کې کومه معنی واغستل شوه مجازي معنی واغستل شوه اوس د سیده کنه چې په دې باندې یو څو اعتراضات دي اعتراضات داري چې تا موږ ته وویل چې جمع بین الحقیقت والمجاز نه ناروا ده یعنی یا به حقیقي معنی اخلي یا به صالح مجازي معنی باخلي نو زه به تاسو یو څو څه وخمه چې الګ به تاسو حقیقي معنی غستري هم به مجازي معنی غستي او شروع کوه یو پکې دا دی یو سړی ووایي چې زما ابنا ہوتا امان نه کا زما ابنا ہوتا سره کا امان نه کا یا زما موالی ہوتا امان نه کا نو ته چې په دې امان کې با په دې امان ورکولو کې با ابناو شامل وي او ابناو پکې هم شامل وي دغه شانتي موالی دي نو په موالی کې با موالی هم شامل وي او الموالی به پکې هم شامل وي او مکه غوتا ماته وي چې لکه ابن جنن دا لکه حقیقي معنی نه او ابن الابن جنن دا سمانه نه مجازي معنی ده او ته وایي چې جمع بین الحقیقت والمجاز دا صحیح نه دی لکه پوه شو به باندې او دلته خو دا وایي چې صحیح ده نو موږ وایو چې دلته شوبه استیزان موجود ده شوبه څه موجود ده د استیزان شوبه د محفوظ کېدل او د دم موجود ده شوبه د حقن الدم یعنی د وینې د محفوظ کېدل شوبه موجود ده او بل چې په دې ابن باندې اطلاق د وصو په حقیقت کې مشوي ده په ابن باندې د ابن اطلاق او وصو باندې په حقیقت کې مشوي ده لکه الله تعالی فرمایي یا بني آدم اے د آدم علی السلام اولاده نو د آدم علی السلام ټول اولاد مراده کاغه د صلب نه یعنی کاغه بچي او ک ابن الابن او ک ابن الابن او ک ابن الابن او کومره بس بیا د الله لاندې ځه واښو نه ټول دي شامل دي نو لہذا په دې کې دا د شامل دي خادم په دې باندې پوښوي دغه دوه بیا په دې خبره باندې بیا بل اعتراض بیا وکړو ولما فرغ عن التفريعات كانت فارغ شو مصنف رحمه الله عليه التفريعاتنا نشرع في رد اعتراضات ترد على هذه القاعده نشورو کړو پارت کولو دا هغه اعتراضات کوم چې وارد کیږي په دې قاعده باندې فقال فرمای وفي الاستئمان على الابناء والموالي تدخل الفروع او په امان غختلو کې د خپل بچو د پاره او د خپل موالیو د پاره امان غختلو کې داخليږي فروع به پکې هم داخليږي جواب سؤال مقدر تقرير ان يقال جولشي اذا استأمن الحربي من الامام كلج حربي الامامنا امن غختو فقال وي امنونا على ابنائنا واموالنا وموالينا من دا امننا کې پدون په ځامنو باندې او زمونږ په موالیو باندې يدخل في الابناء الابناء وفي الموالي الموالي ما ان ابناء الابناء مجاز في لفظ الابن سره دي چې ابناء الابناء دا مجاز په لفظ د ابن کې او موالي الموالي او موالي الموالي مجاز په موالي کې فيلزم اجتماع الحقيقه والمجاز نو دلته جمع على الحقيقه او مجاز په مېز کې کنا فاجاب جواب ورکو بانه انما تدخل الفروع في هذا الاستئمان چې دا فروع په دې استعمال کې به امن غوښتلو کې داخل دي ولی لان ظاهر الاسم ځکه چې ظاهري اسم صار شبهه في اقن الدم چې دا شبهه وګرځیدل د محفوظ کېدل په دم کې لا انه يدخل في الاراده واذا اراده دين الابناء الابناء ندي بلکې په دې کې شبهه موجوده ده سبق موجوده ده فالاراده بالذات هو انما هو للابناء واراده بذات ابناء شبدا والموالي وموالي شيء بلا واسطه لكن لما كان لفظ الابناء يتناول ظاهرا لابناء الابناء واذا لفظ ابناء تري كنا دا ظاهري دور باندې ابناء الابناء هم شامل دي نو بدی کاغذ کې داخل دي ابناء الابناء د څنګه شامل دي دا لفظ نو یک فی قوله تعالی لکه الله په دې قول کې جدي یا بني ادم اے بني آدمو نو دا بني آدم نه مراد یوازې هغه د آدم علی السلام صلبي ځامن نه دي بلکې داغه د بچو بچي داغه د بچو د بچو د بچي دا ټول ځای نه پکې شامل دي واښو به باندې نو موږ ویلو چې معنا حقيقي او معنا مجازي په هغه وخت کې مندي چې کله معنا حقيقي او معنا مجازي غواړي مراد واغستل شي غواړي مقصود ستوي او دلته کې معنا حقيقي مراد ده او معنا مجازي پکې تناولا شامل ده
پوه شو به معنی لکه پوه شوي یا وکذا لفظ الموالي او دا رنګ لفظ د موالي یطلق عرفا على موالي الموالي چې دا داخلي کې پدې کې عرفا موالي الموالي فلاجل الاحتياط د دې وجه نه چې احتیاط پکې راشي پاره محفوظ کېدل د دم کې يدخلون بلا اراده نو داخلي کې بغیر اراده نه لکه پوه شو به معنی اوس پدې باندې دا اعتراض دی پدې جواب باندې چې دا وی کنه چې سړی د ابناو د پاره امن وغوښتو نو ابناو پکې شامل کړه د موالي د پاره وغوښتو نو موالي پکې شامل کړه نو یو سړی د سی وی چې د منګه په پلارانو باندې منګله امن نه کوي زمو پلارانو باندې منګله سره کوي امن نه کوي نو په پلار کې نکونه چیندا نه داخلي کې بلکې صرف پلاران پکې شامل سب پکې شامل او دا وی چې زمونږ په مور باندې امن نه کوي نو په مور کې بس صرف مور داخلي د مور نه پاسه د جدات ته پکې شاملو نه نو لکه مخ خو د وسوي چې په امن چې نه لکه پرې کې د محفوظ کېدلو د وینې د حقن الدم شوبه بګي وا د حقن الدم د شوبې د وجه نه امان غوښتل شي او صرف د ابناو د پاره پای کې دا ابنا داخل کړل او دلته کې چې وسو اباو د پاره وغوښتل شو د امهاتو د پاره وغوښتل شو نو د پکې جدات او اجداد نه پکې نه شامله پوه شو به معنی ولې نو اسان او سیده ساده جواب دار چې ګوره ابناء الابناء دا اسم فرعو فرعو او په د امن غختلو کې هم فرع شولو نو بری کې څه خلاف اصل نه راغلي او اجداد او جدات اصل دي دغه لاول نه کوي نیای دا وروسته بیا پلار امور پیدا شي پوه شو به معنی نو جداد تاسو شولو اصل شو او دلته کې پر امان غختلو کې جداد او اجداد نه فروع ګرځي څه ګرځي فروع ګرځي یعنی اصل امان خو د آبا او امهاتو د پاره غختل لري اجداد او جداد په طریقې دا فرع باندې داخليږي نو په یو صورت کې دا اصول او په بل صورت کې فروع ګرځي لہذا ځکه و کې دا نه دي شامل لکه پوه شو به باندې ويرد على هذا الجواب اعتراض وارد کیږي په جواب باندې اعتراض او اعتراض سره انه ينبغي چې بیا خو پکار دا ان يعتبر مثل هذه الشبهه چې اعتبار وکړي چې د دې شبهه په مثال باندې لاجل الاحتياط چې هغه شبهه سره چې احتیاط فی حفظ الدم ده فيما په صورت کې اذا استأمن على الاباء والامهات چې سړی امن طلب کې په خپل خپلارانو او په موریانو باندې فيدخل فيه الاجداد والجدات داخلي کې اجداد او جدات لان لفظ الاباء والامهات ايضا يتناول بظاهر الاسم للاجداد والجدات ځکه اباء او امهات دا رنګ شاملېږي په ظاهري اسم په اعتبار سره اجداد ته هم او جداد ته هم لکه پوه شو به اعتراض باندې نو زه جواب ورکړي فاجاب المصنف رحمه الله عليه بقوله نو مصنف رحمه الله جواب ورکو د دې خبرې نه په خپل قول سره چې بخلاف الاستيمان على الاباء والامهات وخلاف د امن غختلو د پلارانو د امهاتونه حيث لا يدخل الاجداد والجدات نه داخلي بلګه اجداد او جدات ولې لان ذا بطريق التبعيه ځکه دغه امن غختل په طریقې د تبعیت سره فيليق بالفروع دون الاصول نو دا لایق دي مناسب دي د فروع سره او د اصول سره نو ابناء الابناء اسم فروع دي او بل امن غختلو کوم سری فروع دي او دا اجداد او امهات دا اجداد او اجداد دا په اعتبار د اصل سره اصول دي او په اعتبار د امن سره فروع دي او اصل په فرع کړدول لا صحیح نه دي يعني ان هذا التناول الظاهري چې دا تناول ظاهري درو باندې شامل دي انما هو بطريقه التبعيه للمذكور دا په طریقې د تبعیت باندې د مذکور لپاره انده کوم چې مذکور کړل شو فيليق هذا بابناء الابناء وموالي الموالي نو دا مناسب دي د ابناء الابناء د موالي لپاره ولي لانهم فروع في الاطلاق ذکر فروع په اطلاق والخلقه او په خلقت کې هم دون الاجداد والجدات لانهم وان كانوا فروعا للاباء والامهات في اطلاق اللفظ واذا ابا او امهات په اطلاق د لفظ کې اگر دي اجداد او جدات دا تابع دي ولكنهم اصول في الخلقه لیکن د خلقت په اعتبار سره سری اصول دي فكيف يتبعونهم في اللفظ نو څنګه دوی دا تابعدار کوي په لفظ په اعتبار سره الکه پوه شو به باندې وځاوي کوي چې بل اعتراض وکا چې الکه ته چې اجداد او اجداد امهات کې جدات او په اباو کې اجداد نه دي داخلو نیو سړی خپل دغه واخلي خپل نږدې رشتہ دار واخلي پلار واخلي نو پلار به ازاديږي نو نیکه په هم ازاديږي دغه شاید دنیا واغه دنیا به هم ازاديږي او دل لګي چې نو دا څنګه چې را پدې کې په اصل کې فرع او فرع اصل کړی
لکه پوه شوې به باندې نو موږ وایو چې دلته کې پکې تبعیت نشته دی دغه لکه موږ وایو چې یو څه اصل کې اصول دی او هغه پس سره هغه فروع ګرځي او دلته کې پکې دا اصول او فروع خبره پرې دا کې نشته دی په اغستو کې نو دا په بده باندې ازادي کې کپلاری او کانی کوي وانما تسری الكتابه الى ابيه دا اعتراض جواب دی پوه شوې به باندې اعتراض سره چې مکاتب چې کله د خپل پلار واغستو نو دا پلار هم په باندې مکاتب ګرځي ځکه چې خپل پلار سره تابع دی دا پلار د یوزوی سره تابع دی لکه پوه شو به باندې پلار د یوزوی سره نو که مکاتب سره ولګي نو مکاتب ولګي خپل پلار واغستو نو پلار به هم شي مکاتب بشي نو دلته کې د یوزوی اصل وګرځاو او پلار د هغه سکو تابع دي کو وانما تصل کتابت الى ابيه وبشک شو جاری کی کتابت الى ابيه په پلار دی کې فيما اذا اشترى المكاتب واباو په صورت کې چې کله مشترک کله واغلی مکاتب خپل پلار لره لانه دخول بالتبعيه دا دی وجنه نو چې دا داخل دی تبعیت وجنه لانه ليس هنا لفظ يدخل فيه طبعا ذکر لك چې یو لفظ نشته چې باقي دا طبعا شامل شو بلې مخکې لفظو بل تحقيقا للصله والاحسان بلکې دا لري صله رحمي او د احسان محققینو د پاره فإن الحر اذا اشترى اباه يكون حرا عليه ځکه آزاد سره چې کله د خپل پلار واغلی نو دا په باندې ازاديږي بحق الابوه دا ابوه توجنا فاذا اشترى المكاتب اباه پس کچې د مکاتب خپل پلار واغستو نو دا به يصير مكاتبا دا به ګرځي په دې باندې مکاتب ليتحقق صله كل واحد على حسب علي دا بار دې چې د هر یو صله رحمي دغه د حال مطابق برابر شي یعنی یو آزاد یو پلار واغستو آزاد بشي یو مکاتب د پلار واغستو مکاتب بشي لکه پوه شو به باندې نو ته چې وایې لکه په اصل کې فرع نه داخله په فرع کې اصل نه داخلو نو په قران مجید کې خوري حرمت علیکم امهاتکم نو اصل کې الله تعالی مور ذکر کړی دا او ته د دنیا سره نکاح کول ناروا دي پوه شوي نو د دې بس جوابي نو وایي چې په دې اجداد کې امهاتو کې اجداد جداد یا هو په طریقې دا دلالت النصر په دې باندې غري آیا دې مراد چې دا اصول دي اصول چې تاسو خپل اصول سره نکاح مکوئ او اصول خپل موري او کنیه یو کار سي واما حرمه نکاح الجدار نام د سوال مقدر دا جواب ده سوال دا چې لکه ته وایي چې اصل جنن دا په فرع کې نه داخلو ندل کې الله تعالی حرمت د مور ذکر کړه ته چې نیا باندې نیا سره نکاح حرام ده نو فبال اجماع یا خود اجماع د وجنه ده او دلالت النص یا دلالت النص د وجنه او جعل الامهات بمعنى الاصول ثم للاحتياط یا دل کې د امهات په معنی د اصول باندې ګرځول شي د احتیاط لپاره هغه پوه شو به دی باندې پورا نه دا واړو